ګور اکثر لا کسان په دې کې غلطيږي دا څلور رکعات مونږ د امام سره کنه څلور رکعات مونږ دي نو کسان اکثر لوي چې رکعات سه مونږ نه داس درې رکعات تلی دا درې رکعات او مونږ امام سره دا رکعات صرف رونو دا مونږ نه تلی دا او دا مونږ صرف د امام سره رونی وو نو دا خو زمونږ لومبه رکعات شو کنه نو امام خو بدلته سلام اړای کنه دلته اخیری کې نو د صرف لومبه رکعاتو که دا چې د دینه ادریږي بره نو د خو به دویم رکعت شروع شي کنه دا وای چې زه کله دا دویم رکعت مکمل شم یو خدا شو او به د امام د سلام نه بعد بل ته چې دا ودرې د دا دویم شو نو دا وای چې آیا زه اوس دا دویم وکما نو د دویم نه بعد به زه کې نه مکنه زه به قاعده کوم کنه دلته یو قاعده خود دلته کړی ده کنه مخکې د امام سره نو اوس به په دې دویم رکعت کې زه قاعده کوم کنه او دلته قاعده شته دی ښا پوه شولای به د حساب له دریم ته ودرې د په دریم کې نشته دی پوه شولای به سلورم ته ودرې د په سلورم کې به غټه قاعده ده پوه شولای دلته دړم به دلته قاعده وکړه د امام سره دا قاعده شولا او دا قاعده شولا نو دلته دا قاعده چې کوم د زیاتی شو د امام سره دې سره هیڅ فرق هم نه غورځېږي پوه شولې داسې نه چې بس تا دلته وکړه ته به دلته بې دا قاعده نه کې نه ته